जी बिल्कुल دا مهال زه د چارسدي په فاروق اعظم چوک کې موجود یم. ما سب چرته چې په سبزي منډۍ په منتقلۍ باندې لویه لانجه د تاجرانو د انتظامي ترمنځ را پیښه شوې ده. دې وخت کې په چارسدي کې بالکل کرفیو لګېدلې ده. چارسدي فاروق اعظم چوک ته چې څومره روډونه دي هغه پولیس بند کړي دي. څوک هم دننه نه راځي. آیا دا د خلکو ته پروتوکول ورکړی شوی دی یا څه بله مسله ده؟ د دپ 144 باوجود چې کوم دی دلته کې ولې درنه کیږي یا دلته کې چوک ولې بندیږي؟ دا خو یو سوال دی. ورسره ضلعي انتظامیه او دا تاجران د مخکې نه خپلو کې کېناستې شو. دا خبره چې کومه ده په خوش اسلوبۍ سره خلکولی شوه. کوم ځای ته چې دغه سبزي منډي منتقل شوې ده نو دغه سبزي منتقلۍ چې کومه ده آیا دې کې څه ملي بګت شوی دی؟ څه بله خبره وه؟ نو په دې باندې دا تاجران په اعتماد کې اخیستلو. د دې تاجرانو دغه خبره خو هم ده چې موږ په اعتماد کې نه یو اخیستې شوي او په شپه کې یو فیصله شوې ده او یو لویه فیصله شوې ده چې دغه سبزي منډي هغه منتقل شوې ده. دلته موږ سره تاجر اتحاد مرکزي صدر ابتیار حسین سراب موجود دی. هغه سره خبرې اترې کوو چې هغه په دې اقله باندې څه وایي، څه به وایي. بنیادي خبره دا ده چې د سبزي منډۍ مسله د تېرو درې څلورو کالو نه روانه ده. خو تاسو اوس هم زموږ د آل پاکستان زموږ چې کوم د سبزي منډیانو صدر دی د ملک سوني، د هغه یو سټیټمنټ، د هغه یو خبره تاسو واورېدله چې کله هم ته یو سبزي منډي شفټ کړې نو هغې له به ګورمنټ ځېلي د سیکشن 4 د لاندې هغه به ګورمنټ جوړوي. نو که بیا ته شفټ کېږي هغه ځای ته، ورنه که د پرایویټ منډیانو نو دا د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې یو پرایویټ منډي جوړه شوې ده. او دغه د انتظامیې د ضلعي انتظامي او د ټیمو په ملي بګت باندې چې د هغې په دې کې باقاعده شیرز دي، دا خبره اوس ډېره واضحه شوله چې په هغې کې د دې شیر دي د یو کس 30% پکې د یو کس شیر دی. حیرانتیا دا ده چې اوس د هغه خلکو د جیبونو د ګرمولو لپاره یا د هغې د کرپشن دپاره زما په زرګونو دلته کې غریبانان بېروزګاره کوي. هغه سره خو د خپلو پیسو غم دی، هغه سره د خپلو پیسو غم دی چې زه جیب له پیسې څنګه پیدا کړم، په لکونو څنګه پیدا کړم. ما سره څه غم دی؟ ما سره ماښام د بچي دپاره د دوستې روړو غم دی. ما سره د خپل لور د لوپټۍ غم دی چې شلېدلې لوپټۍ په سر کړې ده. ما سره د خپل بیمار پلار د ګولو غم ده چې هغه د بلډ پرشر او د شوګر بیمار دی. ستاسو مطالبې څه دي؟ د احتجاج به تر کومې جاري؟ دا احتجاج خو چونکې نن موږ آغاز دی د دې نه پس که زموږ مسله نه حل کېږي په ډیلي بیسس باندې به موږ دې چوک ته راځو، د روزګار نه پس به په دې چوک کې جلسه کوو او د پیر په ورځ د راتلونکي جمعرات په ورځ باندې ما ضلعي میټینګ کړی دی باقاعده. دا به موږ ضلعې ته خورو، هر بازار کې به په یو ورځ باندې انشاءالله د دې خلاف مظاهره وي. او شاروم موجود دی، شاروم سره به خبرې کوو. شارومه لکه دلته د اسلامیه کالج ځمکه د سوال دا پیدا کېږي چې تاسو نه 200-500 کرایه د کرایې په وجه باندې تاسو منتقلي نه منئ. آیا صرف دغه ځای نه دی خوښ که نه یو ځای ته هم نه منتقل کېږي؟ زه تا ته اول دا خبره کوم چې 200-300 نه زموږ نه منډۍ کرئ د 4 نه واله چې 7,000 پوره. خو دې کې یو خبره ده، موږ لکه اسلامیه کالج دا 56 سال نه دا دوی موږ له کندې راکړي ابادي موږ کړی دی. ما له نه 400 انتظامي کړی او نه ما له کالج کړی. او بل دا خبره چې زموږ 1 پوینټ ایجنډا را چې زه به ځان له خپل ځای علم زموږ صدر صاحب چې څنګه پاکستان صدر دی د منډو هغه چې څنګه دا قانوني حق زما دی، زه به ځان له خپل ځای علم. زه به دا نه چې ما به انتظامیه په یو خان خرڅوي د خپل جیب دپاره. نو زه نه بل ځای ته تیار یم نه ځم. دا زه په هر پلیټفارم دا وایم چې زه به ځان له خپل ځای. تاسو عدالت ته هم تللي؟ عدالت ته موږ تللي وو. موږ د پسیشن کیس ګټلی. پسیشن کې دوی ته د ظهور احمد صاحب په عدالت کې دوی ته ویلي چې نه ته منډۍ منتقل کولی شي او ته نه ته روډ بندولی شي. نو تا سره صرف یو دا قانوني حق دی چې ته هر 2 کیلومتره فاصله کې منډۍ جوړولی شي، خو تا سره دا حق نشته چې ته څوک بوځې. دا هم ویل کېږي چې دلته سیاسي جنګ روان دی. نو آیا داسې څه شته دي تاسو سره کومو سیاسي پارټو تعاون حاصل دی؟ موږ سره نن په دې 10 میاشتې زموږ کیس را روان و. په دې 10 میاشتې کې موږ سره یو په تنظیمونو کې تاجر اتحاد، بل موږ سره عوامي نېشنل پارټي تر بیګا پورې تر ننه پورې ده. صرف بیګا موږ له محمد خان راغلی دی او موږ سره خبرې اترې کړي دي. نور موږ سره که دې کې موږ عبدالروف شاکر صاحب له تللي وو، 6 پیرې تللي وو، د ډي سي دفتر ته سره تللي وو، خو موږ د هغه نه امیده راغلي وو. زیاته مننه.
جی دا تاجران چې کوم دي په خبرو باندې پیږي دا په خبرو اترو سره دا مسله حل کیدیم شي خو تر دې وخته پورې انتظامیه هغه مخلصینو د ښودلي د دې د وینا مطابق نن د دپ 144 باوجود چې کوم دی چارسدي په فاروق اعظم چوک کې تاسو وینئ چې تنبان لګېدلي دي احتجاج دی خلکو کاروبارونه بند دي سبزي منډي چې کومه ده هغې کې دویمه ورځ ده څه نه خرڅېږي هلته کې په دې نوښار روډ باندې بله سبزي منډۍ چې کومه ده هغه منتقل شوې ده هغې ته دې ځي نه د دې نه مخکې چارسده کې د اډیم داسې یو مسله وه چې اډالته کې دغه شوه په هغې باندې مې احتجاجونه وشو بهرحال د دوی د احتجاج د دوی د وینا مطابق د 10 میاشتو نه روان دی په 10 میاشتو کې موږ سره ناستې ونه شو او زموږ دا مسله چې کومه ده حل نه شوه نو راتلونکي جمعرات ورځ دوی بیا دړکه ورکړې ده بیا به شټر ډاون کوي بیا به فاروق اعظم چوک بندوي پکار ده چې ضلعي انتظامیه د خبرو د لارې دا مسله حل